السلام علیکم. زه داود شاه پېښوري تاسو سره مخاطب یم د MUS چینل نه. ملګرو اوس مې یوټیوب کې یو ویډیو وکتله د قاري شیرغني په نوم باندې ده او هغه مولانا دی، لکه ځان ته یو مولانا وایي او ځان ته قاري وایي، خو لکه خبرې چې کومې دي نو په یو طرف کوي او ټول یو طرفي خبرې کوي، خو دا تجربه نشته. دی په دې یوټیوب کې راغلی دی، خو دته دا علم نشته دی چې یاره دا سړی دا په موږ پسې کار وایي چې دی دا د په څه مفاد کې کوي او په څه وجه کوي. دا په دې مفاد کې نه کوي چې پښتانه په دې کې مثال شرمېږي او پښتانه پکې دغه کېږي ذلیلېږي. دا هېڅ چرې نه دی، خپل ذاتي جنګ موږ سره لګیا دی، لکه په ذاتي جنګ باندې موږ سره جنګېږي او دا ټوپکمار چې دی موږ سره ذاتي جنګ کوي. دا نه د پښتنو، او که پښتنو ته دا خبره وړاندې کړې ده نو دا هم د څه پیسو میسو دپاره یې وړاندې کړې ده چې څه 100 روپۍ ترې والمه، څه پیسې ترې وصول کړمه. نو دا د دې خبرې دپاره ده دا پښتانه پکې را دغه کړي دي، را دننه کړي دي. او یوټیوب چې کوم دی اوس دی وایي چې زه به دا د یوټیوب نه دغه کومه اوټ کوم او اخوا کوم به، نو د خدای ظالمه دا یوټیوب خو څه داسې شی نه دی که نه چې دا یو لختې دی یا چې ته ویڼی ده وړه غونته کې چې ته به پکې بس بند کړې او دا به ته بند کړې. دا خو ستا غخم نه شي بندولی، دا خو د دنیا دا یوټیوب ته بندولی شي، ته یوټیوب بندولی شي. ته ما ته ده ووایه څنګه به یې بندې؟ ستا هم له 100 روپۍ په دې کې مزدوري ده که نه، ته هم پکې له 100 روپۍ ګټې، هم د دې یوټیوب پیسې ته نه خورې. اوس به زه راشم قاري شیرغني له. قاري شیرغني داسې کار دی چې تا یو خبره ګوره ډېره غلطه وکړه چې تا وی ما په دې پسې ختم وکړو، نو دا ختم نه پس چې دی نورې کپړې هم وویستې. نو ولې ستا په دې یقین نشته؟ ستا په دې خپل ختم باندې یقین نشته که څنګه؟ دا خبره تا څه پورې وکړه چې یاره ما ختم وکړو نو علیشه 007 کپړې نورې مو ویستې؟ ولې ته داسې ختمونه بیا کې؟ غلطه خبره چرې مه کوه. دا د هدایت ورکول چې دي دا د الله سره دي، دا نه ستا د وس کار دی او نه د بل د وس کار دی او نه د بل د وس کار دی. تر څو پورې چې الله هدایت نه کړي نو که ستا غونته کې زر شیرغنیان راشي که نه نو هغه کار به ونه شي چې کوم الله نه غواړي. الله چې کوم دی هر څه کوي، کن فیکون دی، بلکل هر څه کولو والا دی، خو صرف هغه انسان له وخت ورکوي، هغه ټیم ورکوي. نو ته د وخت نه مخکې هېڅ هم نشې کولی. ته د وخت نه مخکې ګوره هغه فرعون له هم وخت ورکړی دی، فرعون له هم وخت ورکړی دی، ټول له هغه وخت ورکړی چې یاره دی به مثال خبره نن به دی توبه کي، سبا به دی توبه کي، بله ورځ به دی توبه کي. که یو سړي 100 کاله ګناه کړي وي او هغه صرف یو ځل په سجده باندې الله ته پرېوځي او وایي چې یا الله ما معاف کړه، زما دا غلطیانې ټولې معاف کړه، نو الله به معاف کوي. ته څوک یې او بل څوک دی او بل څوک دی چې په هغه باندې داسې خبرې کوي. نو ته چې کوم دی ته یو طرفي خبرې کوې، ټوپکمار ستا د کلي دی که نه، هلته ته هم د ثوابې، که د ثوابې نه ورسره خوا کې خو به یې که نه، او هلته دې هم د ثوابې دی، بایي ته هم وایې هغه هم وایي. دا بایي چې کوم لفظ پکې څوک وایي که نه نو دا د دغې سیمې سره تعلق لري. دا څه بده خبره نه ده چې ګینې دوی موږ پسې څه خاندو یا دغه کوو، خو صرف دا یو خبره ده، یو لهجه ده د هر کلي د مطلب وایي چا ویلي دي که نه وایي 10 کیلومیټر کې که څومره داسې فاصله کې ژبه بدلېږي د هر چا. نو دغسې د ثوابې دغه ژبه ده چې بایي وایي مونږ رور وایو، خبره یو ده، خو لکه ستا او د هغه په خبرو کې میچنګ دی. نو مطلب دا شو چې تا او هغه د یو کلي یې، خو ته چې په کومه خبره اوس کلک شوې چې یاره هغه ټیک وایي او هغه ښه خبره کوي، نو ته په غلط فهمۍ کې دی چې هغه صرف د خپل مفاد دپاره لګیا دی. د خپل مفاد هغه هېڅ داسې اوسه پورې ولې هغه څه وي هېڅ هم نه وي. د 2020 روسټینګ خو هغه خامخا به کوي، 2020 کې به نوې څه شی نه ښیي هغه خلکو ته، او په څه دا چینل چلی. نو په 2020 کې روسټینګ وکړو، ټیک شوه، هغې وله جواب ورکړو، د علي شاه 007 مور له جواب ورکړو، ټیک شوله. د جواب په مطلب کې هغه سره ولېږل، هغه شي ستا کتلی دی نه دی دې کتلی، او ته به وایې چې زه خو یې ګورم هم نه. نو چې څنګه ته زمونږ ویډیوز ګورې که نه، دا بدترین کنزل دا تا نه دي کتلی، ته دې ته بدترین کنزل وایې چې د علي شاه مور دا کنزل وکړل، خو دا به تا کتلي که نه، اورېدلي به دي که نه، ځکه ته وایې که نه
نو داسې ته د هغه ویډیو ولې نه ګورې بیا د هغه ټریلر ولې نه ګورې چې کوم موږ پسې جوړ کړی دی هغه پکې څه خولي دي دا د پښتنو سره ښایي ګوره زه تا ته خبره کومه بله خبره دا ده ستا لهجه چې کومې دی دا د اخلاقو نه ده ته اخلاق چې کوم دی ځان کې پیدا کا اخلاق محمدي ځان کې راوله یوازې دا نه ده چې زه دې دونه ګیره پرېږدم زه دې پټکې په سر کړم نو بس زه د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې برابر شوم نه که نه اخلاق ځان کې راوله ته چې د علي شاه مور زه دا نه یم چې یوازې د علي شاه مور دې یاده کړه داسې که بله څوک وي هر څوک چې وي یا ډانسره وي یا د ډرامو ښځه وي ته د طارق جمیل صاحب نه اوچت عالم یې ته د هغه نه اوچت عالم یې ګوره وایي هغه څه ویلي دي وایي د فنکارانو سره به په ښه لهجه کې پیش راځي چې ته داسې نه کړې نو ستا په خوله به څوک دا دغه پرېږدي فن هېڅوک یې هم نه پرېږدي نو ته په ځان کې تا کې دغه کمی هم دی چې تا وختي ګوره ته ملا سړی یې دا نور چې وایي دا امیان دي دې ته امي وایي امي دې ته وایي چې دا لکه نیم جاهل دی او نیم دغه دی لیکنې پړنې والی او چې کوم عالم وي که نه ته اوس وایې زه ټیک د عالم بنې قاري به خو بیا هم دونه خو به ته پته وي که نه په مانو به د قرآن ویلي دونه خو به ته علم وي نو ته بیا ګوره داسې سپکه لهجه مه استعمالوه ګوره دا بړوا شو دا لفظونه که ته د مولانا بجلیګر پېښې کې که نه نو هغه یو بیل شخصیت و د هغه یو بیله لهجه وه هغه سره بس دا شی ښه لګېدو تا سره ښه نه لګي هغه هم یو بس عالم و ټیک شو هغه لهجه داسې وه چې کنزل وینا سپک رد ټیک ده چې کنزل وینا ښه شی نه دی خو بس موږ به د هغه خبرې په خندا باندې اړولې ټوله به په خندا باندې اړولې یوازې ما نه ځکه چې د هغه سره به یې مزه کوله نو ته مهرباني وکړه ته هغه عادتونه مه کوه هر هغه عادت د هغه مه کوه چې کوم به هغه کول ته د نبي علیه السلام عادت په ځان کې پیدا کړه څنګه تا پیدا کړي ته ځان ته وایې که نه سر دې پټ کړي وي ښه ښکلې ږیره دې ده ښه مطلب په دغه باندې ښه برابر راځي په شر درست راځي نو بیا ته دا یو څیز ولې په ځان کې نور نه اچې دا دونه څه غټه خبره خو نه ده اخلاق ځان کې بس پیدا کړه که نه په ښه نرمه لهجه باندې خبرې ته نه شي کولی چې ته داسې خبرې کوې نو په تا کې او په دې جاهله پښتنو کې چې دا کم جاهله دي او کنزل وینا کوي نو په دوی کې بیا څه فرق شو زه په تاسو دواړو کې څه فرق وساتم چې ته یو قاري عالم او دا چې کوم دي جاهله انپړه دي او تم د دوی په شانتې شي او تم د دوی په شانتې لهجه استعمال کړي نو زه به څه فرق کوم زه به تا نه څه امید لرم څه تمه بیان وکړم چې یاره دی به زمونږ مثال خبره په فایدې باندې دغه شي او دی به زمونږ د فایدې خبره وکړي جی دی یو بله خبره مو کړله که نه پښتنو پسې بیا هغه پښتانه اوس نشته دي دې داسې خبره مو کړله لکه دا داسې پښتون دی روچت چې علي شله یې پکې سر روان کي وایي دا هغه پښتانه نه دي دې خلک ګرموي تبلیغ وکړه کوشش وکړه تبلیغ وکړه کوشش وکړه نوح علیه السلام 900 کاله د هغه زما خیال دی 900 کاله تبلیغ کړی دی او که 900 کاله عمر اوس په دې کې زه غلطېږم زه علم نه یم خو صرف دغه دوه خبرو کې یو خبره ده چې 900 کاله خلک وایي چې د هغوی عمر او د څو کسان بغه کړي دي مسلمانان کړي دي په 900 کاله کې 70 که 72 دغسې مونږ اورېدلي دي که نه د عالمانو نه نو ګوره هغې خپل همت نه دی بایللی هغوی خپل همت نه دی بایللی 900 کالو ته وګوره او دې دونه دغه ته وګوره چې 70 72 یا دغې نه لږ زیات مسلمانان دغه شو او نور ټول کافر خدای پاک غر کړل تباه یې کړل برباد یې کړل نو ګوره همت مه بایله ته خپل همت جاري ساته هېڅ پته نه لګي چې د چا په خوله کې خیر دی خو زه تا ته صرف دا دوه خبرې کومه چې د غلطې لهجې نه لږ شان رستو شه ولې چې تا سره دا خبرې خوند نه کوي یو سرتور سر مه راځه یو ځای کې ما ستا یو تصویر کتلی دی په ویډیو باندې چې بلکل ویښته دې پلو دي او څه داسې لوټونه دې نیولي دي که څه دې نیولي دي نو دا سټایلونه میلونه دا مه کوه لکه ته چې راځې په خپل ښه دروند دغه کې راځه او ته نور دې نه اضافي دغه مه کوه کارونه مه کوه ځکه چې ګوره دا ډېر سخت کار دی دا چې کوم دی ډېر سخت کار دی دا کوم چې ته کې نو په دې کې به ډېر احتیاط کې دې کې به ډېر احتیاط کې مونږ خو زه چلو هر څنګه یو مونږ خو به د چا خبره وي هغه یو که نه ګناهګار یو بس د الله نه به سوال کوو چې الله هم وبخي دغه مونږ له دا اختیار الله را کړی دی چې
چې ته د سلو کالو ګناهګار یې او ته ماته په سجده باندې پروزي نو بالکل زه ته بخمه دا اختیار موږ له الله راکړی دی دې کې د چا څه کار دی خو ته ځان نه دا خامیاني وباسه دا خبره دی بالکل غلطه ده چې زما په ختم باندې علي شاه بربند ډانسونه شروع کړي دا خبره دی کټ کا بالکل آوټ او بله چې کم دی نو دا خبره به نه کې که چا پسې خبرې کې نو ډمه دله دوس دا خبرې به نه کې بس دا خبره وه نور تا ته اسم دی ما نه ته کنزل کوم یو اخلاقي خبرې پسې کوم اخلاقي روسټینګ مې پسې وکړو یو وصیت یو نصیحت که زموږ دا خبرې د خوښې شوي خو ټیک ده که د خوښې شوي نه وي بس د الله سره خو وکړي خو ما باندې دا فرض ما ته وکړي بس ډېره مننه خوشحاله اوسئ اباد اوسئ والسلام